بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الحادي عشر في الحضانة. یولسم فصل ببیان د حضانت کې د دویمې مقالې اول باب چالو دی. نکاح مناکحات په بیان کې حضانت چې د شرعن هي حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه. حضانت ویل کېږي حفاظت د هغه چا کول چې هغه په خپل امورو کې مستقل نه وي لکه ماشوم، او دغه تربیت کول په هغه طریقه باندې چې ماشوم صالح جوړ کې برابرۍ کی. الموسوعة الفقهیه او مغنی المحتاج په حواله باندې دا تعریف ذکر کړی دی. راځي ورلا دیو لړ غونته کې تعریف کړي حضانت ویل کېږي د ماشوم تربیت ته، او ماشوم تربیت ماشوم دوه شینو ته محتاج وي. یو د مال دا قائم پاتې شي، او دویم د جان چې دی جان دا قائم پاتې شي. نو شریعت د دوړو خیال ساتلی دی. یو باندې ول قیم مقرر کړی دی اب او جد مال کې، او د جان کې دته کله خیر وي چې کله دا د مور یا د نیا وغیره په حفاظت کې وي. دا یې ورله به د جان حفاظت دی. ګورئ الحضانة تربية الصبي، والصبي تارة يحتاج إلى من يقوم بماله، وتارة إلى من يقوم بمنافع بدنه. دا د سره لپاره حتى لا يلحقه الضرر، وجعل كل واحد منهما او ګرځولې شوی دی هر واحد پر دواړو کې، یعنی مال او د بدن منافع الى من هغه چاته ګرځولې شوی دی اقوم به چې هغه اقوام دی په دې باندې، او ابصر او ابصر دی ډیر قوام والا دی ډیر کتون کې دی. نو وی فالولایة للمال جعلت الى الاب والجد لانهم ابصروا واقوموا. پیږي په تجارت و هغه په تجارت باندې خپويږي لیدون کې لحاظ ساتل شي من النساء د خزونه، وحق الحضانة الى النساء او حق د حضانت ورکړی دی خزو ته. ولی لانهن اقوم وابصر، ذکاغو اقوم وابصر وی على حفظ الصبيان من الرجال، په حفاظت د ماشومانو دا ډېرې ابصر او اقوم وي د سړونه. لزیادت شفقتهن وملازمتهن في البيوت، شفقت زیات یو دی همیشه وي په کورونو کې ورسره کدا فی البحر. تاسو پوهیږئ کنه نورې قصې انتهایی اسانې دي چې د ماشوم پرورش کې حقدار اول نمبر مور ده. ماشوم مور به د مور ده، به د پلار مور ده، او به عینی خور ده، او به ورپسې اخیافي، او به ورپسې علاتی، به د مور خویندې په دقه ترتیب باندې عیانی اخیافي علاتی، به د پلار خویندې دغه شان. او به دا خبره من کړې وه چې مور او نیا ماشوم باندې مفتابهي رایده د کالک یو کالو پورې بدی سره وي. نو که هغه مور یو که نیا وي او که خور وي او که هر څوک وي، حضانت چې د الک اوو کالو پورې شو. او د جینۍ نو که مور او نیا وي نو تر څو هیڅ نه راغلی هغې پورې به ورسره وي، او که نورې ښځې نو 9 کالو پورې به ورسره وي. ورته وګورئ دا لیکلي فالأحق بالحضانة قبل الفرقة وبعدها أم الولد ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأخت لأب وأم ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم الخالات كذلك ثم العمات كذلك ثم العصبات بترتيبهم. عصبات کې به مقه ترتیب دې کساسو پلار دې نیکه دې به ورور دې به تر دسي. والأم والجدة أحق بالغلام حتى يستنجي. هدايه کې دا نقل کړی دی نو چې کله استنجا قابل شي خو مستغني شي کنه. وقدر ب7 سنين معنی مقدر کړي وکاله پوري دا خو الک شو. او بالجاريه حتى تحيض دا د مور او د نیا خبره ده. وغيرهما او د مور او د نیا نه غیر احق بها جاریه باندې حق دي خو حتی تشتهي قابل اشتها جوړ شولې مطلب به تخلو اگر که اس کې لاټه مشتله قابل اشتها څومره دي. وقدر ابو الليث حد الاشتهاء ب9 سنين ب9 سنين وعليه الفتوى كذا في البحر. هدايه کوم دي 478 نمبر. دا مثلا درته یاد ده چې کله د چا د حضانت حق وي هغه د ماشوم د غیر محرم سره نکاح وکي
نو حق حضانت ساقط شي. او هدايه کې ډېر خسته الفاظ ذکر کړی دي وای ينظر الیه شجرا او دغه شان الفاظ دي سترګو په دې طرفونو ته ګوري ونیتی وتبد ولند دار او څنګه مفهوم الفاظ معنی شو ګوري. يسقط حق الحضانه اما بتزوج غير المحرم غیر محرم سره نکاح وکي او بسکناها عنده یعنی غیر محرم سره اوسېږي ماشوم د غیر محرم سره. واذا ارادت غیر الام من النساء وصوي د مور نه علاوه کنوري خزي د ماشوم وباسي د پلار د خار نه هغه خار ته وباسي کم خار کی چې د مور سره نکاح پلار کړي و د کم ځای چې ول مور رواده کړي دا وای نشي استلې البته مور یا غزل به استلې شي کم ځای کې چې ور پلار نکاح کړي و نو د پلار د خار نه وباسي ته بوزي به ټیک ده مور نه علاوه نشي نه پیږي څنګه ایران ګوري دا قدرت مسله ده ګوري وتا. وإن أرادت غير الأم من النساء أن تخرج الولد من المصر الذي فيه الأب إلى مصر آخر لم يكن لها ذلك وإن كان ذلك المصر موضع النكاح كذا دا الف لام ما تټیک نخ کاری کا وإن كان ذلك المصر اگر کوي د مصر کم ته چې د ماشوم بوزي دا څه وي موضع النکاح به دا وسنه لګي دسي بکارو موضع نکاح ام الصبي دا زید نکاح د ام الصبي وي الف لام ته لري کوي لأن هذا الحق انما للام خاصه فتاوى انقربی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86 ماده نمبر 479. ملي سیب دا مسله کوي د چا د بار چې حق حضانت وی غوښتې نه نو نه به ور کوي چې کله ویل زما حق دې ما ته ماشوم را کوي به وته ور کو او دا جبري حق نه دی که څوک نه قبلې نزورین به نه ده هدايه کې دي. ومن له حق الحضانه لا يدفع ولد سيدك لا يدفع الولد اليه ولد بدت نسفر الكي او كذا شو. ومن له حق الحضانه لا يدفع الوالد نبس فاري والد دغه ماشوم اليه تبه ولد روباسي تو سيدار شالب علي به غلط کړي والد کې اصل کې ولد دی لا يدفع الولد اليه الا بالطلب واذا انتهت مده الحضانه مده حضانت ختم شولا فالاولى بالحفظ الاقرب فالاقرب من العصبات دا خبر مخکې تیر شوی و پلار لبه ورکو کنو نکله دغه شان اورور لو دغه شان ترلا عصبات ترتیب من سراجي کې ویلې واذا امتنع من الاخذ او د اخذ نه منع شو په دې سړو کې دی که وسو یجبر علی دغه جبر کیږي مطلب امر اب منع شو جد منع شو د حق او یا دغه شان اخ منع شو جبر به کیږي او خزو کې دا شنه وکړه اكو د پلان ته چې پته چې زما د خزه د ماشوم تربیت په دې وکړ کې سم نه کوي نو به هم دې شغستله البته غیر محرم سے نکاح وکړه وغیرہ نو به دې خسته. الفصل الثاني عشر في ثبوت النسب 480 نسب بچا د ثابتېږي. تاسو معلومه ده چې کله د نکاح نه پس شپږ میاشتې یا دغه نه زیات ټیم تیر شي نو نسب د ماشوم پلار پسې منسوب کیږي او که شپږ میاشتې نه تیر شي او بچي وشي نو نسب د ماشوم نه ثابتېږي. دا څه ده کنه نو کم از کم خاجي راځي ولکه خبر اسانه ده بس زوب ابسینو سم وی لقمي مزغونه وته اچھا جی بس دا کتاب والا به وایو کنه مسله دا ده که یو سړی بچي وشو نو که سکوت حکم د زوی دی او که اعتراف حکم زوی دی او که نفي کوله نفي که چې زمانه د ماشوم نه دی نو به بلیان کوي او که د دین نفي کوله چې د زما د خزې نه دی نو به یو هغه څه وي دایړه وی دایړې ویل چې ستا د خزې نه دی هم کافی ده. دا خبره یاد ساتي زین کې نه وای دا هغه خبره ده چې خزه ده سره ولادت نه انکار کوي. رستو مسله را روانه ده چې طلاق ته ورکړې به ماشوم وشي نو به دایې په شهادت کار نه کیږي پورا
هغه د ثبوت د پاره چې کوم شهادت نصاب دی په کار دی به دوه گواهان او یې ورسوي سړی وفات وي چې دا زمونږ د مورث نه دی به پوره نصاب په کار دی. بهرحال اوس مسله دا ده چې نکاح کې ښځه ده ماشوم یې وشولو اعتراف کوي که سکوت کوي بچی د ده دی او که د ولادت نه انکار کوي نو یو دایڼې اقرار چې دی دا ګواهي چې دا هم کافي ده. ورته وګورئ ويثبت نسب ولد المنكوحة إذا جاءت به ل6 أشهر أو أكثر من وقت النكاح إما بالسكوت من غير اعتراف ولا نفي اعتراف وكلا نفي وإما بشهادة القابلة عند إنكار الولادة ولا يثبت النسب في أقل من 6 أشهر. دا خبرم کړی وکنه او کشر اختلاف را لې تقریبا دا خبره وا خزي ول زما د نکاح شپږ میاشتې شوي دي سړی ول نه شپږ میاشتې نه دي شوي اختلاف را لې نو خزي قول له به اعتبار وکا لکه څوک چې د اصل خبره کوي اصل خدا نه چې بغیر د زنا نه دي ماشوم پیدا شوی یعنی د نکاح نه دي پیدا شوی وي دا مدعا علیه ده. وإن اختلفا بعد الولادة فقالت الزوجة نكحتني منذ 6 أشهر وادعى الزوج الأقل فالقول لها وهو ابنه. ويثبت نسب ولد المعتدة الطلاق دام قدري کې ویلو لږ برو ګوري طلاق رجعي وتور کړي د عدت کې دا نو کله دوه ګول مخکې بچي وشو نو دام ثابت النسب دی خو دې سره رجوع نه ثابتېږي او که 2 کالو یا 2 نه زیات ټیم تیر شوی او به ماشوم شو طلاق رجعي والا د طلاق نه پس 2 کاله 2 نه زیات تیر شوی دی به ماشوم شو به هم ثابت النسب دی که داویو کې د ازمانه دی به هم ثابت النسب دی ورسره رجوع هم ثابت شي. داوا کول به لازمین دي تر څو چې دانی ویلي عدت می پورا شوی دی خزي دانی ویلي کا هغه خزي ویل عدت می پورا شوی دی او داغه نه پسې به شپږ میاشتې ډېر ټیم تیر شوی ماشوم شو به د غزور پلان نه دی وته وګورئ. ويثبت نسب ولد معتدة الطلاق الرجعي كلا إن جاءت به لأقل من 2 يو صورت شو دویم او جاءت به لسنتين 2 او دریم او اكثر من 2 من وقت الطلاق يدو وي بدي اخرو 2 صورتونی کی وفي هاتين الصورتين تثبت الرجعة ايضا خیالم ده کنه حالانکه هدايه کې یو صورت دی کله چې کله 2 کول نزيد شي نور کتابونو کې یو صورت ده قدري کې یو کال نزيد شي دا 2 کال نه ما یار 2 کا طلاق نه پس 2 کالو نزيد ټیم تیر شوی او به ماشوم وشي نو به ور سره جوم ثابتېږي ولی یا بدا وایو چې د خزي زنا کړی دا او یا بدا وایو چې د عدت په دوران کې ځوان وته کړی دا مثال په تور معنی 25 میاشتې شولې طلاق نه پس نو کوم دا سی وایو چې خزي زنا کړی دا نو ګوره مسلمان غفل چې غلط ته منسوب کړلو غلطی تا او کدا سی وایو چې یو میاشتې رسوله هزر علی 2 میاشتې رسوله هزر علی به وته کړی دا رجوع کړی دا خیالم ده کنه او 2 کال پورې ماشوم د مور په خېټه کې نو ګوره وسفر لا 23 میاشتې شوی دی لا 2 کالم پورې شوی نه دی 25 خو شوی دی خو 2 خو تیر شوی طلاق نه کړ نو موږ به داسې فرض کو چې د طلاق 2 میاشتې تیر شوی وی لا عدت نو پورا او د وته کړی دا او ټولي اگر که 25 میاشتې شوی دی خو د دې دوته نه پس چې کوم د 23 میاشتې شوی دی او رجوم ثابت شول ورسره ما نسبم ثابت شي من وقت وفي هاتين السورتين تثبت الرجعة أيضا بخلاف السورة الأولى أول سورة كده احتمال نشتري جمنجي خامخادي ترواړو والته ورسره وضع حمل بوشي عدت بختم شي 482 نمبر ماده ويثبت نسب ولد معتدة الطلاق کله چې دا کې د باز شروع کیږي د عدت والا نو الته دا خبر ورسره مقدمه کې ذکر کړی شارحینو چې نسب کې احتیاط برد څنګه برد نه چي دا شای الفاظ دي نو کوشش وکړو چې نسب ثابت کو څه طریقې کېدلی شي ګورئ تا ويثبت نسب ولد معتدة الطلاق اچھا جی وس طلاق باین ورته ورکړی شوی دی دا غي د ماشوم بچي حسابي او عدت کې ماشوم وشو لکه د 2 کالو نه پسو نه مخکې وشو ثابت النسب بي مطلب د طلاق نه پس لا 2 کال نه دي تیر شوی ماشوم وشي نو اوس به ثابت النسب دی او که 2 کال تیر شوی دي د طلاق نه یا د دینم زی تیر شوی دي
نو به نسب نه ثابتېږي مګر دا که دعوه وکړي چې زما نه دی. دغه فرق مونږ ګذرې کې ویلو که طلاق رجعي و اوله کې ما طلاق رجعي کې دا خبره وکړه او پس مې ختمه کړه که ستاسو سوچ وي. طلاق رجعي کې که 2 کالو نه زیات ټیم تېر شوی او ماشوم وشو طلاق نه پس نو بغیر د دعوی نه هم ثابت النسب وي او رجوع هم ثابت شي. داسې وکړه طلاق باین کې که 2 کال مخکې وشو ثابت النسب دی، که 2 کال نه پس وشو طلاق نه پس ټیم تېر شوی دومره نو بیا ثابت النسب نه دی مګر دا که دعوه وکړي چې زما نه دی. نو بیا څنګه صحیح کې یار هدایت کې ولا وجه ذکر دلته هم ذکر کړی بیا موږ داسې وایو مولوي صاحب یعنې دلته خدا نه شي ویلی چې څه ټیم نه طلاق ورکړی دی هغې نه پس 25 میاشتې تېره شولې ته اوس داسې هم نه شي ویلی چې طلاق نه پس یې وتې کړی طلاق نه پس خو په طلاق باین کې وتې ناجایز وي. نو بیا ماشوم خو 2 کال نه زیات پاتې کېږي خیر ټکې نه نو بیا څنګه ثابتې نه وایي ځکه په داسې طریقه چې موږ وایو شبهتن مې وتې کړي عدت په دوران کې به شبهتن وتې کړي بس موږ ول کوشش وکړو چې نسب خالي ثابت کړو. نو وایي ويثبت نسب ولدي معتدة الطلاق البائن إذا جاءت به لأقل من 2 من وقت الطلاق وإن جاءت به لسنتين من وقت الطلاق لسنتين من وقت الطلاق وأكثر فلا يثبت النسب إلا أن يدعى الزوج نسبه منه زمان دي وي ويحمل على الوت بشبهة في العدة خيالم ده كذا في البحر وسي بحر راني ولي كساس سوچو انقربي وبحر راني ولي ماده نمبر 483 ويثبت نسب ولدي معتدة الموت وليس بأس طلاق رجعي ته ملاو شوی عدت کې و د هغې بیان هم شو طلاق باین ته ملاو شوی عدت کې و ماشومې وشو د هغې بیان هم شو اوس یې خاوند مړ دی عدت کې ده او ماشومې وشو نو د څه ټیم نه چې خاوند مړ دی د هغې لا 2 کاله نه دي تېر شوي او ماشومې وشو بس دا به ثابت النسب وي. او که 2 کاله د مرګ تېر شوي دي هغې نه پس ماشوم وشو بیا ثابت النسب نه جوړېږي. اوس هېڅ طریقه کېدلی نه شي رجوع یې کړې ده او یا یې شبه کې وتې کړې ده لوبه نه کېږي شبه کې. ويثبت نسب ولدي معتدة الموت هغه چا چې شبه خوښه ده هغه پسې مې پیغام لیکلی کېدی شي خدای پاک یې نن راولي که نه دنمارو کې ورته ناست دی هغه یاد شی مې ډېر سخت مخصوصا چې څملمه به بیا راته رایاد شي. ويثبت نسب ولدي معتدة الموت إذا جاءت به لأقل من 2 من وقت الموت وإن جاءت به لأكثر من 2 من وقت الموت لا يثبت نسبه منه. ولو طلق امرأته الحاملة باينا أو رجيا فولدت فانكر زوج الولادة دا اوس مسله دا مې وختي کړې وه حامله ښځې ده طلاق باینې ورته ورکو یا ورته رجعي ورکو به ماشوم وشو خاوند د ولادت نه انکار کوي اوس نو اوس چې کوم دی صرف دایڼې په خبره باندې چې بچی شوی کار نه کېږي پوره نصاب شهادت به 2 لکان 2 سړي یا یو سړی او 2 ښځې فضل یې مولا پوهېږي به که نه. ولو طلق امرأته الحاملة باينا أو رجيا فولدت فانكر الزوج الولادة يثبت نسب المولود من المطلق إن شهد رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل وامرأتان دي دا کاری وران کړی دی کې ملاسم هم ورسېدلو ښه فضل ملا یادوم आवाज د په کان وسوي شو هغه سره نو دې قاری او کلاس کې په موږ توجه ته وكذلك الحكم اذا مات عنها زوجها وانكرت الورثه دا حکم خاوني وفات شوه دي تاسو لږ بر وګورئ او ورثه انکار وکړو چې زمنګ نه دي دا زمنګ د مورث نه دي ښه خیرم دې کنه چا انکار وکړو ولادت نه انکار وکړو مورث نه دي مو یار حامله خزوا خاوني وفات شو ماشوم وشو به ورثه ویل چې ولادت نه دي شوه نو اوس پورا نصاب پکار دی ښه دا د دین نه ده دا ماشوم د خزنه نه ده او ویلا بالکل مطلب د خزي بچنه نه شوی دغه خبره ده. وكذلك الحكم اذا مات عنها زوجها وانكرت الورثه الولاده لان الفراش قد زال بوزن الحمل. الکه سوال دا دی کنه تاسو لکبر وګورئ پکار د چې د دایړي په شهادت باندې کار وشي کنه لکه مخکې کېدل وای نه اوس نه کیږي اوس خو
فراش ختم شوی الته خو فراش کار ورکولو بس لږ شان معمولی غونته کې خبر ته ضرورت او د دایړې خبر هم کافی وو ځکه فراش شي فراش کې چې ماشوم شي خو ثابت النسب بهر حال ازانی د بارا خو حجر وي تاسو ده کنه دلته خو فراش ختم شوی دی اوس پوره نصاب بکار دی لأن الفراش قد زال بوزن الحمل فيشترط كمال الحجة وهي ما عملت غلط دي عالمات دیکھا وهي ما علمت کی هغه چې معلوم شي د شهادت نه او کا یا خدای له شهادت نه معلوم شي خیالم ده کنه او یادا مولوی صاحب چې حمل به ظاهر وي ټسمه سي کړی دلته د فقه الوی کوم شیخ الاسلام یو ځکه دا خبره لیکلې ده چې کې دې شي حملی او کني پته نه لګي د هدايه کې د قشنه مسله راځي نغه به دا لیکلي دی او ته چنن سبا چې دا کم طریقو سره پته لګي چې عمل شتري اسي خېټه د ګیس نه لړکا نو دغه طریقې مسکر آمد دی ښا دلته څه وي او كان الحبل ظاهرا حمل ظاهر نو کبه وشلو بس به یو دایړي شهادت هم کافی دی پوهیږي طلاق ورکړی دی یا سړی وفات شوی دی نو متعلق د ولادت نه انکار وکړو همدغه شان ورثو ولادت نه انکار وکړو حمل او حمل ظاهري حمل بس کافی ده یا زوج اعتراف وکړلو په صورت د طلاق کې او یا ورثو اعتراف وکړلو بس خبره ختمه به نصاب شهادت ته ضرورت نشته او اعتراف الزوج في صورة الطلاق او اعترافت الورثة او اعتراف الزوج نه دی کدا ودسي او اعتراف الزوج في صورة الطلاق او اعترافت الورثة في صورة الموت څلور سو پنځه اتیا الک اقل مدد حمل 2 کاله دا زید نزيتي اقل مدد حمل شفق ماشي دا زید نزيت 2 کاله واقل مده الحمل 6 اشهر واكثرها سنتان لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا حمل خېټه کې او فصال ماشوم شي پرې کوي دا څومره ډیر شمشتي نو ماشوم ته پي ورکول شي دي کنه فصال پورې 2 کال شي نو حمل ته څومره خپات شي شپږ مشتي قال هدايه کې د امام صاحب د بار دلیل امدا جوړ کړی دی خو الټا کړی دی او 2.5 کال چې کوم دی دا د ماشوم د پيو دی 2.5 کال وي الله پاک حمل او وصال 30 شهرا ویلې دی او دا شان میعاد چې ذکر شي د دوه شینو د پاره هر یو د پاره مستقل وي لہذا حمل لپاره 2.5 کال او رضاعت د پاره 2.5 کال خو چون کې به حمل کې حدیث موجود دی صفا چې 2 کال نه زیاتیږي نه ولو بمغزل کسان بدل مغزل 20 حدیث کې دی لہذا خپل شپږ 2 کال ته پات شروع غوري دغه ثم قال وفصاله في عامين ولده نو فبقي الحمل ده څه لیکلي يقال څه مطلب دی فبقى الحمل بلاټي نو باقي شو حمل 6 اشهر فبقي للحمل دام خلقي نو باقي بشي حمل 6 اشهر كذا في الهدايه في فتح القدير هدايه كده سنه د خالي مفهوم را نقل کړی دی سلور سو شپق اتیا نمبر ويثبت نسب ولد المراهقه اذا اتت به لاقل من 9 اشهر وليس مراهقه جنيده طلاق ورته ملاو شو طلاق رجعي سيده او به د طلاق نه پس یا خاون وفات شو د سیوای دواړه صورتونه دي نه همیش تلانی دي تیر شوی چې ماشوم شو نو وفات خبره دي کنه ده طلاق خبره ده صرف توجه ده کنه صحیح مطلقه ده مراهقه ده مراهقه دی ویل کیږي چې بلوغ ته نږدې کې څوک وتی کوي حمله کیږي نبي خو بالغ شو الله راوتی مسمني نو طلاق و دورکو نه همیشه نه دي تیری شي مطلب نه همیشه ته پوري بس زيت شوی تلانی دي ماشوم وشو نو اوس بدا ثابت النسبي ولي طلاق ورکو یو مشي وا زکه دي خو یې راځي 2 مش 3 مش عدد ده کنه 3 مش کې اخیری ورځ باندې سړی وتی کړي دا حمل جوړ شوی دی علم ده کنه
نو بس صحیح شو خبره او که اوس نه همیشتونه خبر وغوښتله لاس میشتو ته ورسېدله نو اوس پکې بل احتمال مره پیدا شو صحیح دا احتمال دی چې د په دې عدت کې وتې کړی دا ما حمل ته جوړ دی 2 کالو پورې یو احتمال پکې بل رالی چې کېدی شي څنګه 3 میاشتې تېرې شوي سبا له چا وتې کړي هفته پس بل چا وتې کړي او اوس 10 میاشتې خو لا تېرې شوي 6 میاشتې منځ کې تېرې شوي دي نو بس ثابت النسب نه دغه به شي دا بل نه به حمل جوړ شوی ته چې نه همیشته کې دی بل نه جوړ شي کې نه جوړیږي اوس ګورې ښه مثال نه همیشته کې بچی وشو نو 3 میاشتې پورې خو عدت دی 3 میاشتې نه پس که چا وتې کړي نو ماشوم خو 6 میاشتو کې دننه نه کېږي نو پکار دی چې به نه هونه اوښتی وی که بل چا وتې کړی وی د نه هونه اوښتی وی د نه کې چې دننه وشو معلومیږي عدت کې وتې شوې ده او عدت کې خو فراش باقي وي بس همدغه خاوند نه به حسابېږي او چې کله نه هم نه واوختل سمې ته ورسېدلو یو لسمې ته ورسېدلو نو اوس پکې بل ښه قوي احتمال لري چې د عدت نه پس چا وتې کړې ده نو هلکه خو کم از کم مده د حمل 6 میاشتې 6 میاشتې هم تېرې شوي ځکه دا خو 3 ته کم هم کي 4 ته کم کي 6 برابرېږي پوه نه شولې خبره باندې ښه راځئ والله ويثبت نسب ولد المراهقة إذا أتت به لأقل من 9 أشهر لأنه يحمل في آخر العدة خشفق أنه لكم يتكريك وهي 3 الأشهر يتكري كذا في البحر آخر عدت يصل کې 3 میاشتې په آخر میاشت کې تاسو معلومه ده مولوی صاحب فراش کم دی لري څو قسم دي فضل ملا فراش 3 قسم دي یو ضعیف ته هغه د وینځ د عام وینځ فراش ته او یو متوسط دی هغه د ام ولدی دی او یو د منکوحی دی دا قوی دی یو اقوا دی د معتدی دی اول نمبر د وینځ ام ولده به موږ څنګه پیژنو که یو سړی خپل وینځ وتی کوي بچی تلانی شوی ام ولده ده یا تی بچی شوی وی خودلا داونی کړي چې د زمانه دی اقرار نه کړي د زمانه دی نو به هم ام وینځ ده چې کله بچی وشو د اقرار کو چې د زمانه دی وسته ام ولده جوړه شو لدینه پسې که بچی کیږي اوس احکام بدل دي ویږي خلاص راځي ورله که وینځ هغه غزویب دی نو احکامات دادي که بچی وشي ترڅو داونه اقرار نه کړي چې زمانه دی مولا هغه پورې ثابت النسب مولانا نه ګرځي او که بس خبره ختمه ترڅو چې اقرار نه کړي هغه پورې مولا سره مولا ته منسوب کیږي نه دیم ام ولده دغه متوسط دی هغه کچری بچی وشو د ام ولدی که اقرار نه کړي هم مولا ته منسوب دی دا فرق شو کنه او درې منکوحه ده الته که اقرار وکي او که اقرار نه به ووري ام ولدی والا که اقرار نه کړي هم ورته منسوب دی خو کو ازمان نه دی بس نفي کیږي بغیر دلیان وغیرہ نفي کیږي درې منکوحه ده الته که اقرار ونیم کی ام ولدی بشان هم ثابت النسب دی خو کو ازمان نه دی نبی بلیان کې خاون به خزم خپل انسکیان کې البته نفي کیږي او څلورم نمبر اقوا دی هغه د معتدی دی خزه په عدت کې بچي وشو نو که اقرار کوي او کني کوي وته ثابت النسب دی او کنه فی کوي سره د لعانم نه نفي کیږي قوي شو کنه شو وته وګورئ علم ان الفراش اما ضعيف وهي الامه او متوسط وهي ام الولد او قوي وهي المنكوحه واقوى وهي المعتده وسرز احكامات تغورا ويثبت نسب ولد الأمة من المولى بمجرد الدعوة خو وينتفي بمجرد النفي ونسب ولد أم الولد يثبت من غير دعوة دين غير لكن ينتفي بمجرد النفي منتفي بمجرد النفي مالي بخلاف ولد النكاح فإنه لا ينتفي إلا باللعان بسلورم ويثبت نسب ولد المعتدة ولا ينتفي أصلا ويثبت نسب ولد لما نسبه يلوكا ويثبت نسب ولد المعتدة ولا ينتفي اصلا لعدم اللعان لان کیږي بس ولد الزنا نوې مسله شروع شوه ولد الزنا کې ونسب چا د ثابتي مورته يثبت نسبه من امه دون الزاني صحیح دا یو قاعده شوه بل وره
نکاح فاسده کې یوته به شبهتن کې چې ماشوم پیدا شي او دغه خاون په نکاح فاسده کې یا واتی اوته به شبهتن کې کوئی ځمان نه دی لیان تب کی ضرورت نشته دی لیان غواړي چې کله نکاح صحیح وي وی ولا لعان في القذف بنفي الولد في النكاح الفاسد والوتي بشبهه کې بل خبر واوردا مسله اصل کې دې لپاره وکړه اوس چې کوي ولا ينتفي النسب دې لپاره وکړه نسب ور سره منتفي کیږي نه نسب به هر حال ثابت دی صحیح شو بس وکړو او په دغه شان وتی بشبهتن کې نو دا په حکم د نکاح فاسد او وتی بشبهتن په حکم د معتدی کې دي چې سره د نفي کول نم نه نفي کیږي